بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ دا ټاپک سټډي کوو، concentration of a solution. د solution concentration یعنی د solution concentration څه ته وایي، د هغې اول ډیفینیشن کوو، نو د هغې نه بعد بیا دا موږ نور په پښتو کې ایکسپلین کوو concentration of solution څه ته وایي. نو ډیفینیشن طرف ته راځو. the amount of a solute present in a given amount of a solvent or a solution is called concentration of a solution. concentration of a solution موږ دې ته وایو زموږ سره په solution کې دوه څیزونه وي. solution کې زموږ سره دوه څیزونه وي، یو ته موږ وایو solute او پلس دویم ته موږ وایو solvent ورته وایو. نو زموږ سره solute به موږ هغه سبسټانس وایو چې هغه زموږ سره په سمال اماونټ کې وي، او سالوینټ به موږ هغه څه وایو چې زموږ سره په لارج اماونټ کې وي په یو سولوشن کې. ما جنرال اگزامپل تاسو له درکړی وو، زما سره داسې سولوشن دی، یو بیکر دی، او په دې بیکر کې موږ دوه څیزونه اخیستي دي. یو پکې څه شی دی؟ واټر دی، او د واټر سره سره موږ پکې فار ایگزامپل NaCl اخیستی دی. نو دا NaCl چې موږ اخلو، دا مالګه چې موږ اخلو یا موږ شوګر اخلو، موږ هر یو څیز اخلو، نو زموږ سره په دې کې دوه څیزونه دي. دا سولوشن د دوه څیزونو نه جوړ دی، یو د سولوټ نه جوړ دی، بل د سالوینټ نه جوړ دی. نو سولوټ دلته زموږ سره څه دی؟ NaCl دی، او زموږ سره سالوینټ څه دی؟ زموږ سره سالوینټ واټر دی. زموږ سره سالوینټ واټر ځکه دی چې زموږ سره په دې سولوشن کې واټر دا په زیات مقدار کې موجود دی، او سلوټ زموږ سره په کم مقدار کې موجود دي. نو داسې ټایپ دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ سلوشن وایو، یعنی زموږ سره یو قسم له یو سلوشن جوړ شو. خو چې اوس زموږ سره دا سالوینټ او دا سلوټ او دا سالوینټ، یعنی زه د سلوټ راواخلم او زه په یو سالوینټ کې ډیزالف کوم، یا واټر وي که هر یو سالوینټ وي په هغه کې زه ډیزالف کوم، نو دا به څه وي؟ دا به د دقیق سولوشن کنسنټریشن وي که هر څومره زه راواخلم. نو بیا ډیپینډ کوي په چا باندې ډیپینډ کوي؟ په سلوټ باندې ډیپینډ کوي. څنګه په سلوټ باندې ډیپینډ کوي؟ زموږ سره دغه سولوشن دی، او دې سولوشن ته مام NaCl یعنی سلوټ مې ورته سوا ور واچول. نو چې سلوټ مې ورته سوا ور واچول، نو موږ ټو ټایپ اف نور سولوشن ویلو آن د بیسس اف سلوټ، یعنی سلوټ چې کله موږ څه کوو؟ کم کو یا سوا کو. د سلوټ اماونټ یا موږ کم کو یا سوا کو، نو چې کله د سلوټ اماونټ سوا کو، یعنی سلوټ په څه مقدار کې وي؟ په لارج مقدار کې وي. نو چې په لارج مقدار کې ورته سلوټ وي، هغه ټایپ اف سولوشن ته موږ څه ویلو؟ کنسنټریټډ سولوشن. څه مو ته ویلو؟ کنسنټریټډ سولوشن. بیا زموږ سره دا چا ټایپ دی د کنسنټریشن اف ا سولوشن، یعنی په دې کنسنټریشن اف ا سولوشن کې دا دوه خبرې به ځان سره یاد ساتئ. که فرض که موږ NaCl ډیر کو او NaCl زموږ سره سلوټ، نو هغه ټایپ اف سولوشن ته بیا موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو. او که فرض کا زموږ سره دا سلوټ مقدار وي، دا زموږ سره سلوټ ته NaCl، او دا NaCl موږ په لږ مقدار باندې د واټر ته اډ کو، د سولوشن ته موږ اډ کړو، نو چې کله موږ د سولوشن ته اډ کړو، نو دا خو په لږ مقدار کې وي، نو چې په لږ مقدار کې وي اماونټ زموږ سره د سمال وي، د سلوټ مقدار زموږ سره څه وي؟ سمال وي، یعنی په سمال اماونټ کې وي. نو هغه ټایپ اف سولوشن ته موږ کم سولوشن ویلو؟ هغه ټایپ اف سولوشن ته موږ ډایلوټ سولوشن ویلو. نو دا زموږ سره چې کله د سلوټ مقدار سوی په سولوشن کې کنسنټریټډ سولوشن، او چې کله د سلوټ مقدار کم وي هغه سولوشن ته موږ څه وایو؟ ډایلوټ سولوشن وایو. نو کنسنټریشن اف سولوشن کې به دا دوه خبرې یاد ساتئ. د هغې نه بعد بیا موږ پرسنټیج کمپوزیشن وایو، یعنی موږ یو سولوشن تیار کړی دی، او دغه سولوشن د دې پرسنټیج کمپوزیشن به څه وي؟ پرسنټیج موږ څه ته وایو؟ پرسنټیج موږ 100 ته وایو. یعنی زموږ سره به یو سولوشن وي، هغه سولوشن به په څه کې وي؟ یا به په ګرام کې وي، او یا به په سنټي میټر کیوب کې وي، خو 100 ګرام به وي یا 100 سنټي میټر کیوب به وي.
دغه ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو پرسنټیج کمپوزیشن به وایو یعنی په 100 کې به وي لکه څنګه د پرسنټیج کمپوزیشن مینز مقصد دی د ماس اور والیوم اف ا سولوٹ یعنی موږ سولوٹ راواخلو او دا ډیزالف کو پس کې فار ایگزامپل موږ دغه واټر راغستري او موږ د دې سولوټ مقدار راواخلو او دغه مقدار کوم NaCl هر څومره راغستري او هغه موږ ډیزالف کو پس کې په 100 ګرام اف سالوینټ کې یا په 100 سنټي میټر اف سالوینټ کې یا اف سولوشن کې نو دې ټایپ اف سولوشن ته موږ څه وایو پرسنټیج کمپوزیشن یا پرسنټیج سولوشن بوته وایي خبره داسې ده که فرض کا زه یو سولوشن تیاروم دا زما سره یو بیکر دی په دې بیکر کې زه یو سولوشن تیاروم خو زمونږ سره د دې سولوشن مقدار زمونږ سره څومره دی 100 سنټي میټر کیوب دی یعنی زمونږ سره دا سولوشن دی دا سولوشن زمونږ سره څومره دی 100 سنټي میټر کیوب دی یا دا سولوشن زمونږ سره ټوټل څومره دی 100 ګرام دی دا خبره ذهن کې کېدوي فار ایگزامپل ما پکې په دې سولوشن کې دا ټوټل سولوشن 100 ګرام دی یا 100 سنټي میټر کیوب دی او په دې سولوشن کې د سولوټ مقدار تقریبا څومره دی 10% 10 ګرام یا 10% دا پکې سي دا پکې د سولوټ مقدار دی نو دې ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو پرسنټیج کمپوزیشن پرسنټیج به موږ په 100 کې یادو یا به په 100 ګرام کې وي او یا به په 100 سنټي میټر کیوب کې وي دا به چا مقدار وي یعنی یو سولوشن به 100% وي او په دې کې به د نمبر ابسولوټ چې کله موږ ورواچو نو دې د پرسنټیج کمپوزیشن موږ وایو اوس زمونږ سره پرسنټیج کمپوزیشن یو درې څلور ټایپس دي یو درې څلور دغه دي یعنی ماس کمپوزیشن دی بل سره ماس والیوم کمپوزیشن دی بل دی والیوم کمپوزیشن دی بل ماس کمپوزیشن دی یعنی زمونږ سره به داسې وي چې زمونږ سره دا کم سولوشن جوړ دی دا سولوشن په دې کې دا سولوټ او سالوینټ دا دواړه موږ په ګرام کې اخیستي دي او کنه که په دې کې دا سولوټ موږ په ګرام کې اخیستي دي او دا موږ په څه کې اخیستي په والیوم کې اخیستي دي نو داسې ټایپ اف سولوشن ته بیا موږ کم ټایپ اف سولوشن وایو نو هغه په دې ځای کې ډسکس کوو زمونږ فرست نمبر دی پرسنټیج بای ماس کمپوزیشن یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره به سولوټ هم په ګرام کې وي او زمونږ سره به کم سولوټ چې کم دی سالوینټ چې کم دی کم سولوشن چې کم دی هغه به زمونږ سره هم په څه کې وي هغه به هم زمونږ سره په ګرام کې وي یعنی زمونږ سره چې څومره سولوشن تیار شي هغه به ټول په ګرام کې وي لکه فار ایگزامپل ماس پرسنټیج ماس بای ماس کمپوزیشن دا به موږ څه ته وایو فار ایگزامپل ما یو سولوشن راغستره او هغه سولوشن 100% دی سولوشن 100% دی 100% دی په 100% سولوشن کې دوه سیزونه دي یو سیز پکې زمونږ سره دی سالوینټ دی او بل نمبر سیز پکې دی زمونږ سره سولوټ دی نو چې زمونږ سره سولوټ فار ایگزامپل ما 10 ګرام اغستې دي 10 ګرام موږ راغستې دي دا سولوټ دی او زمونږ سره سالوینټ څومره دی 90 ګرام دی نو چې 10 ګرام موږ سولوټ اغستې دي او 90 ګرام موږ سالوینټ اغستې دي نو ټوټل سولوشن زمونږ سره څومره شو زمونږ سره ټوټل سولوشن 100% شو یعنی 100 ګرام شو نو this type of solution ته موږ کوم solution وایو percentage by mass composition یعنی دا به mass composition وي لکه د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره به سولوټ هم په ماس کې وي په ګرام کې وي او زمونږ سره به سالوینټ یا سولوشن هم په ګرام کې وي دی خو ګوري ما سولوټ هم په ګرام کې اغستري او سالوینټ ما هم په ګرام کې اغستري ټوټل سره total 100%. 100 ضرب 100 means
چې دا سولوشن به 100% وي. څنګه به 100% وي؟ که فار ایگزامپل زمونږ سره یو سولوشن وو په هغې کې 50% څه وو؟ سلوټ وو، نو 50% به پکې څه وي؟ دا به پکې سالوینټ وي. ټوټل سولوشن به 100 ګرام وي. نو داسې ټایپ اف سولوشن ته موږ څه وایو چې دواړه په ګرام کې وو، نو ماس پرسنټیج بای ماس کمپوزیشن، یعنی دواړه موږ په ماس کې اخیستي دي او د ماس به موږ په څه کې ریپرزینټ کوو؟ په ګرام کې ریپرزینټ کوو. بیا زموږ سره دویم څه شی دی؟ ماس پرسنټیج بای ماس والیوم. که فرض کوو داسې سولوشن راشي، دا یو بیکر دی، په دې بیکر کې 2 ټایپ ما تاسو ته ویل چې دوه قصې دي، دوه خبرې دي، او دوه خبرو کې څه شی دي؟ یو سلوټ دی، یو سالوینټ دی. په دې ځای کې دا سولوشن هم 100% دی. ٹھیک شو؟ زمون سره سولوشن 100% دی. اوس زه تاسو یو خبره وکم، کما یو سیز اغسته دی، فار ایگزامپل ما اغسته دی، ما 10 یا 20 ګرام ما شوګر اغسته دی، 20 ګرام ما شوګر اغسته دی. دا شوګر زمون سره سره، دا شوګر زمون سره 20 ګرام دی، یعنی ما اغسته دی پس کې په ماس کې می اغسته دی. او والیوم یعنی زمون سره چې کم سولوشن دی یا کم سالوینټ دی، هغه ما اغسته دی 80 سانتي میټر. څومره می اغسته دی؟ 80 سانتي میټر. نو 80 + 20 = 100. نو چې کله زه 80 سانتي میټر والیوم را واخلم، سولوشن را واخلم، واټر را واخلم، دا 80 سانتي میټر ما واټر را واخلو او دې ته زه 20 ګرام، دا زموږ سره سالوینټ دی، دا زموږ سره سلوټ دی، دا 20 ګرام سلوټ زه په 80 سانتي میټر کې، دا والیوم مینز سانتي میټر مینز دا موږ ته والیوم ریپرزینټ کوي. نو چې کله ما 80 سانتي میټر دا ما واټر راوستو او په دې کې ما 20 ګرام شوګر ایډ کړو، نو ټوټل سولوشن زموږ سره 100% جوړ. نو داسې ټایپ اف سولوشن ته موږ څه وایو چې سلوټ پکې موږ په ماس کې اغستی وي، یعنی په ګرام کې هم اغستی وي، او زموږ سره چې کم سالوینټ دی دا موږ په سانتي میټر کیوب کې اغستی، یعنی په والیوم کې هم اغستی وي او ملټیپلایډ بای 100. نو داسې ټایپ اف سولوشن ته موږ څه وایو؟ پرسنټیج بای ماس بای والیوم کمپوزیشن. یعنی د دې والیوم چې کم د دې سولوشن چې کم کمپوزیشن دی، دا سولوشن چې رقم سیز نه جوړ دی، په دې کې یو ماس ټیبل پکې والیوم دی. خبرې مقصد دا دی چې یو په ماس کې اغستی دی، بل هم په والیوم کې اغستی دی. دلته هم دغه مقصد. بیا زموږ سره تھرډ نمبر سټیپ سره، تھرډ نمبر سټیپ داسې دی چې زموږ سره اوس پرسنټیج بای والیوم دی، یعنی والیوم بای والیوم. د دې خبرې مقصد دا شو چې زموږ سره یو سولوشن و او په هغه سولوشن کې موږ سلوټ هم په سانتي میټر کیوب کې راوخلو، یعنی والیوم یې راوخلو. زموږ سره یو سولوشن دی، لکه کم سولوشن دی، دا بیکر مې اغستی دی او په دې بیکر کې یو سولوشن تیار دی او دې کې کم سولوشن دی. فار ایگزامپل ما الکوهل اغستی دی، دا الکوهل مې څومره اغستی دی؟ دا الکوهل مې اغستی دی 10 سانتي میټر کیوب. ما 10 سانتي میټر کیوب الکوهل اغستی دی او دا زه ډیزالف کوم په 90 سانتي میټر واټر کې، په 90 سانتي میټر کیوب واټر کې. نو زموږ سره به ټوټل سولوشن څومره راشي؟ 100 راشي. زموږ سره دا سولوشن 100 راغی، خو موږ دغه صرف دغه چل وکړو چې سلوټ موږ هم په والیوم کې اغستی دی، یعنی په سانتي میټر کیوب کې هم اغستی دی. او په دې ځای کې چې زموږ کم سالوینټ اغستی دی، ما واټر اغستی دی، دلته په سلوټ کې ما الکوهل واغستو او دلته موږ په سالوینټ کې واټر واغستو. نو چې کله ما دا 100% واغستو، دا ما 10 سانتي میټر واغستو الکوهل او دا مې 90 سانتي میټر واغستو. نو 10 سانتي میټر پلس 9 سانتي میټر = 100 سانتي میټر. زموږ سره ټوټل سولوشن 100 راغی. نو داسې ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو؟ والیوم بای والیوم، یعنی پرسنټیج والیوم بای والیوم. په 100 کې ولا ذره ورکړه، د 100 مینز
پرسنټ. سو مین موږ څه ته وایو؟ پرسنټ ته وایو. په سو کې څومره. ها بیا لاست نمبر داسې دی چې والیوم بای ماس، یعنی اوس هغه سلوشن وایو چې هغه سلوشن کې موږ یو په والیوم کې راغستی بل موږ په ماس کې راغستی. نو زه به داسې خبره وکړم چې زمونږ سره سلوټ دی او زمونږ سره سلوشن دی. دلته ما یو سلوشن جوړ کړی دی. په دې سلوشن کې دوه سویچونه دي، خو په دې ځای کې چې کم سالوینټ دی او کم سلوټ دی، سالوینټ او سلوټ دی، نو دغه سلوټ ما اغستی دی. فار ایگزامپل ما سلوټ واغستو 20 سنټي میټر کیوب، دا ما سلوټ واغستو. خو سالوینټ زه څه واخلم؟ سالوینټ زه واخلم 80 ګرام واخلم. دلته ما سلوټ ما واغستو پس کې په سنټي میټر کیوب کې ما واغستو، او سالوینټ ما څه واغستو؟ سالوینټ ما څه واغستو؟ سالوینټ ما واغستو په ګرام کې مې واغستو. نو چې کله زه سلوټ په والیوم کې واخلم، یعنی په سنټي میټر کیوب کې واخلم، دغه به موږ ته ریپرزینټ کوي والیوم. او زه سالوینټ زه په ماس کې واخلم، دا موږ ته ریپرزینټ کوي څه شی؟ ګرام. یعنی سلوشن موږ په ګرام کې اغستی دی او په سو کې ولا زره ورکم. نو داسې ټایپ اف سلوشن ته به موږ څه وایو؟ والیوم ماس، یعنی پرسنټیج والیوم بای ماس کمپوزیشن. یعنی دا سلوشن چې کوم دی، دا سلوشن چې کوم تیار شو، په دې سلوشن کې یو سیز موږ یعنی سلوټ موږ اغستی په والیوم کې، یعنی په سنټي میټر کیوب کې موږ اغستی، او زمونږ سره چې کوم سالوینټ دی هغه موږ په څه کې اغستی، هغه موږ په ګرام کې اغستی، یعنی په ماس کې اغستی. نو ځکه دې ته موږ وایو پرسنټیج مین په 100 کې 100 کې پرسنټیج. والیوم مینس دا کوم سلوټ چې دی دا موږ په سنټي میټر کیوب کې اغستی، یعنی په والیوم کې اغستی. او زمونږ سره چې کوم سالوینټ دی هغه موږ په ګرام کې اغستی، یعنی په ماس کې اغستی. نو ځکه موږ دې ته وایو پرسنټیج والیوم بای ماس کمپوزیشن ورته وایي. د دې نه بعد به اوس ډسکس کوو مولریټي، چې مولریټي څه ته وایي او په هغې باندې به یو نیومیریکل هم سالو کوو. اوس مولریټي فایند کوو چې مولریټي څه ته وایي. The number of a solute dissolved per dm cube of a solution، دې ته به موږ څه وایو؟ مولریټي وایو. پس افعال چې موږ مولریټي ډسکس کوو د هغې نه به مخکې موږ پیژنو چې سلوشن څه ته وایي. نو سلوشن خو موږ ډیفینیشن هر څه موږ وکړو سلوشن څه ته وایي. اوس چې موږ سلوټ راواخلو او دغه سلوټ موږ په څه کې ډیزالف کړو؟ په 1 لیټر په سلوشن کې موږ ډیزالف کړو، نو دې ته به موږ څه وایو؟ مولریټي وایو. فار ایگزامپل موږ 1 مول سلوټ راواخلو او دا په څومره، یعنی په 1 لیټر اف سولوشن کې موږ ډیزالف کو، نو دې ته به موږ څه وایو؟ مولریټي وایو. مولریټي موږ ریپرزینټ کوو په څه باندې؟ په ام باندې. مول اف سولوټ، یعنی مول اف سولوټ موږ راوستو او موږ 1 لیټر که هر څنګه ساغستی وي. لکه فار ایگزامپل زه یو خبره داسې وکم، ما 1 مول چینی راغستی دي، شوګر می راغستی دي، یا می NaCl راغستی دی، یا می بل څه راغستی دی، او دغه 1 مول زه په 1 لیټر کې ډیزالف کوم، نو دې ته به موږ څه وایو؟ مولریټي وایو. بیا زموږ سره مول موږ ریپرزینټ کوو په مول باندې، یونټي مول دی، او زموږ سره د ډي ام کیوب، یعنی ډي ام کیوب موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ موږ په لیټر باندې ریپرزینټ کوو. نو زموږ سره د مولریټي یونټ څه دی؟ مول پر لیټر. دا زموږ سره د مولریټي یونټ دی. مولریټي ډیر ایزي، ډیر سمپل ټاپک دی. اوس راځو د مولریټي متعلق چې څومره نومیریکلز دي هغه به موږ په دې یو نومیریکل کې ایکسپلین کوو، او چې دا نومیریکل به موږ څنګه فایند اوټ کوو. نو دا خبره ذهن کې کېږي وایي زه دا سټیټمنټ وایم، د دې سټیټمنټ نه به موږ ګیون ډیټا یعنی مولریټي به موږ څنګه فایند اوټ کوو. زمونږ سره یو سلوشن دی، په هغه سلوشن کې څومره 0.05 مول اف KMnO4. زمونږ سره یو 600 سنټي میټر کیوب یو سلوشن دی. فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو سلوشن تیار شوی دی،
او دا سولوشن څومره دی 600 سانتي متر دی په دې 600 سانتي متر کیوب په دې سولوشن کې د سولوټ مقدار څومره دی 0. د سولوټ مقدار پکې دی 0.5 مول دی نو سوي څه چل وکړي calculate the molarity of this solution زمون سره 600 سانتي متر دا یو سولوشن دی په دې سولوشن کې 0.0050 یعنی 0.05 مول دا پکې زمون سره سره سولوټ دی یعنی سولوټ زمون سره دلته سره KMnO4 دی یا KMnO4 دا زمون سره په 600 سانتي متر سولوشن کې دی دا پکې KMnO4 پکې دومره دی پسو په سولوشن کې 600 سانتي متر سولوشن نو فایند آؤٹ کوي معلوم کوي فایند آؤٹ کوي کیلکولیټ کوي سو مولریټي کیلکولیټ کوي دا کوم سولوشن چې دی مولریټي کیلکولیټ نو په دې ځکه کې موږ له دوه سيزونه راکړې شوې دي یو موږ له مول راکړې شوې دي یعنی زموږ لا مول اف اسولوټ راکړې شوې دي او دویم را لسره راکړې شوې دي سولوشن راکړې شوې دي خو دغه سولوشن دلته موږ په لیټر کې دا کوونه الګو ته مولریټي وایو خو دلته دا سولوشن موږ له په سانتي متر کې راکړې نو دا به موږ دغه ته څنګه اړو دا خبره ذهن کې کېده وي زمون سره 1 dm کیوب یعنی dm کیوب دا زمون سره برابر دی د 1 لیټر او 1 لیټر زمون سره برابر دی د 1000 ml 1000 ml برابر دی نو چې د 1000 ml برابر دی زمون سره 1 سانتي متر کیوب برابر دی د 1 ملي متر چې زمون سره یو یعنی 620 سانتي متر کیوب وی او ډیم کیوب وی نو سانتي متر خو کم دی ورکوټه ډیم کیوب غټ یونټ دی نو زمون سره دلته په سانتي متر کې زمون سره سولوشن دی نو دا سانتي متر به موږ کنورټ کوو ډیم کیوب ته نو الګ به موږ مولریټ فایند آؤٹ کوو ډایرکټ به داسې نه کوئ چې 0.05 ډیوایډ بای 600 او انسر تیرا شي دا سره انسر دی نه دا غلط دی اول به تاسو دا چل کوئ چې زمونږ سره کم دا سولوشن راغلی دی دا سولوشن په سانتي متر کې دا اول ته ډیم کیوب ته واړوه زمونږ سره ګیون ډیټا سره یعنی په دې کوېسچن کې موږ لا ډیټا سره کړی دا اول یې را مول را کړی دی چې مول کې MnO4 دومره دی دویم خبره پکې دا کړی دا چې 600 سانتي متر کیوب دا سولوشن دی د دې نه بعد اوس به موږ دا چل وکړو چې دا 600 سانتي متر دا سولوشن دی دا سولوشن چې کله موږ ډیم کیو ته اړو نو دا به موږ په 1000 باندې ډیوایډ کوو ما تاسو خبره وکړه چې 1 ډیم کیوب د لیټر برابر دی یا 1 لیټر یا 1 ډیم کیوب په دې کې 1000 سانتي متر یا 1000 ملي متر وي نو چې کله ته دا ډیم کیوب ته اړې په 1000 باندې ډیوایډ ځکه زموږ سره ډیم کیوب غټ یونټ دی او سانتي متر ورکوټ یونټ نو چې په 1000 می ډیوایډ کو نو د دې نه راغی 0.06 ډیم کیوب اوس به موږ په اسانه باندې مولریټي ډیفاین کوو یعنی زموږ سره دا ډیم کیوب د چا راغی د سولوشن دومره والیوم زموږ سره راغی دا سولوشن دی نو اوس زموږ سره سولوشن فایند آؤٹ شو په دې فارموله کې او زموږ سره نمبر ابسولوټ هم موږ لا راکړی دی نو سیمپل د مولریټي فارموله دا څه ده چې m is equal to m molarity means number of mole of a solute یعنی سولوټ به درکړی وي په مول کې به درکړی وي او بل به څه وي divide by dm cube of a solution یعنی 1 liter of a solution نو دې ته موږ څه وایو مولریټي وایو نو زموږ سره مول څومره دی 0.05 او زموږ سره سولوشن څومره دی یعنی زموږ سره سولوشن دی 0.6 دی نو دا چې کله موږ په دې باندې ډیوایډ کو نو 0.083 مولریټي یعنی زموږ سره مولریټي رااله 0.083 مول دومره زموږ سره د دې سولوشن مولریټي
که فرض که داسې کوېسچن دله راشي چې زمونږ سره سره یو سلوشن دی او هغه سلوشن کې موږ اخیستی دی NaCl موږ اخیستی دی NaCl ما اخیستی دی او NaCl ما څومره اخیستی دی NaCl اخیستی دی فار ایگزامپل ما 20 مول اخیستی دی او په څومره سنټي میټر کې مې اخیستی دی په دغه سنټي میټر کې مې اخیستی تقریبا 800 سنټي میټر کیوب کې مې اخیستی دی نو بیا به هم دغه چل کوئ بیا به څنګه چل کوي دلته ما 2500 باندې ډیوایډ کړو دلته زموږ سره سره اوس NaCl ولیکئ NaCl دی دا زما سره NaCl ما څومره اخیستی 20 مول ما اخیستی او دلته سولوشن ما څومره اخیستی سولوشن ما 800 سنټي میټر ما اخیستی اوس به دلته دا حساب 800 ډیوایډ بای 1000 دغه شان به بیا کوو دا خو زموږ سره سنټي میټر کیوب دی په سولوشن کې دا موږ ډي ام کیوب ته اړو نو چې دا موږ ډي ام کیوب ته واړو د دې نه به راشي 0.8 به راشي ډي ام چې 0.8 ډي ام کیوب راغی نو 0.8 ډي ام کیوب به موږ ډیوایډ کړو دلته 20 مول زموږ سره راغلی دی 20 مول موږ اخیستی سم اخیستی NaCl هم اخیستی یعنې سلوټ زموږ سره 20 مول دی او زموږ سره سولوشن څومره راغی زموږ سره سولوشن دی 0.8 نو دا چې په دې باندې ډیوایډ کو د دې نه بس ویلیو راشي نو دا زموږ سره د دې NaCl سولوشن د دې مولریټي به داسې فایل آوټ کو نو څومره چې نومېریکلي دي ټول دغه یو میتډ دی خو صرف دغه خبره یاده کړئ چې زموږ سره داسې یو ایکویشن به دله درکړی وي په دغه ایکویشن کې به که سلوشن ډي ام کیو کې درکړی نو سیمپل خبره ډایرکټ به دغه ډیوایډ راواخلي ډایرکټ به که فار ایگزامپل دی خو وګورئ که 20 مول یې درکړی وي او دا 20 مول داسې درکړی وي چې 20 مول یې درکړی وي په 100 ډي ام کیو کې په 100 ډي ام کیو کې ډیزالو نو چې په 100 ډي ام کیوب کې دا 20 مول ډیزالو کوي نو 20 ډیوایډ بای 100 دا سمپل ایکویشن دی یعنی په دې کې اړول نشته خو که فار ایگزامپل دایره لرا کړو 100 سنټي میټر نو دا 100 سنټي میټر به اول موږ ډي ام کیوب تاړو ډي ام کیوب ته به څنګه اړو په 1000 باندې ډیوایډ کوو چې کله په 1000 باندې ډیوایډ کو نو اله به موږ دا مولریټي ایکویشن ته فیټ کو نو چې کله موږ فیټ کو بیا سمپل پوټینګ وګئ کوم انسر چې راغی هغه ستاسو صحیح د دقیق سولوشن مولریټي دا زموږ سره څو مولریټي